معلوم شو چې دا جنگ روان دی او دهشتګردي اوس جنگ شکل ځکه اختیار کو چې افغانستان پاکستان ترمنځ جنگ او چې د دې دواړو د جنگ نه خبره اوچته کړي نو دا بین الاقوامي جنگ دی ځکه چې دې کې امریکا هم ده دې کې چې کوم دی نو روس هم دی دې کې چین هم دی او دا ډېر تفصیل غواړي خو دا نوي جنگ ته اوس څنګه داخلېږي که په دې نوي جنگ کې زمونږ حکومت پاکستان خپله پالیسي درست نه کړه او د تیرو د دوو جنګونو مونږ ښکار شو او د دې درېیم ښکار شو خدای خبر چې بیا به مونږ کې څوک ژوندي او څوک بني او د دې ملک حشر به سي لہذا د دې ټوله ذمهواري د هغې خلکو په غاړه ده څوک چې پالیسۍ جوړوي پالیسۍ غلطې دي دا شل ځل مونږ وویل دا درست کول غواړي نن چې کوم دی په دې ځای کې د اسټبلیشمنټ د مرکزي حکومت او صوبایي حکومت په امن و امان کې مکمل طور ناکام د دې ناکامۍ د وجې دوی په یو بل باندې ورتپي دا پلان کیو کو دا ډینګړو کو بای ښکاره جاره خبره ده چې دا دهشتګرد راوستي چو دا دلته ټرین کړي چا دي او دا ولې چې کوم دی نو د هر څه روان دي نو خو چې چا راوستي و هغه دې ختم کړي نو دا څه خبره ده او بیا موږ هم دې مارې وایو چې 40,000 دا تازه راغلي دي نو زموږ د فوج خو 7 لکه دی نو 7 لکه خو د 40,000 علاج کولی شي که نه که یو غلطي کړې ده او یو فوجي مطلب چې فیض امید چې کوم دی نو هغه دا خلک راوستي دي نو په کار دی چې دوی د هغې ازاله وکړي که نه نو مونږ خو انصاف غواړو او مونږ رښتونې خبره کوو داسې نه کوو مونږ نه پوینټ سکورینګ کوو نه په دې سیاست کوو دا د پراچا صاحب ټول عمر به زمونږ کوریج کول نن نشته سبا زه پته نه لګي مونږ به یو که به نه یو مونږ خو د دې خاورې لپاره امن غواړو او مونږ په ټوله دنیا کې امن غواړو اوس ټرمپ یو اعلان کړی دی او هغه ساده اعلان کړی چې زه به مطلب چې باګرام بیس نیسم او دغلته چې کوم اصله زمونږ نه پاتې دا بالم نو چې ته امریکې فوج دی او په خپله نه راځي نو دا به وله څوک نیسي څوک به ولالي په دې څوک نه پوهېږي نو دا ټول صورتحال چې اوس روان دی دا د درېیم نړیوال جنګ دپاره چې کوم دی اشارې دي او چې دلته جنګ وي او موږ د هغې منځ کې اوس تبعي به وي په کار دی چې موږ ټول متفق او متحد شو او دې حکمرانانو ته ووایو چې دا غلطې پالیسۍ ختمې کړي دا پالیسۍ بدلې کړي د قوم په مفادو کې پالیسي جوړه کړي او د دهشتګردۍ د خاتمې دپاره نیغ په نیغه لین دی ښه طریقه ده چې ته په خپله باندې دهشتګردي ختمول غواړې قوم به در سره ملګرتیا کوي کني په اپریشن کې هم د قوم تباه کړی دهشتګرد نه دي خراب شي په مذاکراتو کې هم د قوم تباه کړی دی دهشتګرد نه دي ختم شي لہذا په ځان غور وکړه په خپلو پالیسو غور وکړه پالیسۍ درست کړه دهشتګردي به ختم شي امن به راشي